په خیبر پښتونخوا کې یو بل جنگ شروع کېدو والا دی چې هغه جنگ به د بهر خلک نه راوړي بلکې دننه د خیبر پښتونخوا چې کوم خلک دي د دې دننه خلکو د وجې نه به دغه جنگ شروع کېږي او د دغه جنگ به ډېر زیات غټ نقصانات موږ ته مخې ته راځي. چې کله زه د دې سړي خلاف راووتم جهاد لا او په قسم وایي چې دا کله ما اعلان کړ ټول به راځئ چې چا قسمیه قسم وخوړ لاس اوچت کړ کلمه تېره کړې چې لا اله الا الله محمد رسول الله. خو که د نن نه بعدې د پیغمبر په شان کې د ما د مور د عایشه بۍ په شان کې د امام مسلم په شان کې د امام بخاري په شان کې او د مذهب د خاوندانو په شان کې سوال سره د لسو زرو کسانو به ستا په کور چړی کو. دا خبره دا سره نوٹ کړئ واړه نارینه او زنانو سړی قادیانې دی. نن یو غټ بې ادبه پیدا شوی دی یو لوی ګستاخ پیدا شوی دی. ټول عالمان زموږ دپاره ډېر قابل قدر دي. موږ د هغوی عزت کوو موږ د هغوی احترام کوو که هغه د هر یو مسلک سره تعلق ساتي چې په یو مسجد کې په منبر باندې د عوامو نه په هغوی باندې د هغوی نه قسم اخیستلی کېږي او په هغوی باندې کلمه ویلی کېږي د یو بل مسلک د مولا خلاف جهاد فتوی ورکړلی کېږي. نو زه یم چې دا به ډېره زیاته بده خبرې چې د یو مسلک یو عالم د بل مسلک د عالم خلاف د جهاد فتوی ورکوي. د کفر فتوی خو هسې هم هغه زړې شوي دي. هغه خو هر کله او هر ټایم تاسو به لیدلي چې یو رالګي په بل باندې فتوا ورکوي بل رالګي په بل عالم باندې د کفر فتوا ورکوي. هغه خو خبرې خو ډېرې زیاتې دغه شوي دي زړې شوي دي. اوس د جهاد فتوی شروع شوي دي د یو بل خلاف. که چېرې یو عالم چې هغه د یو مسلک سره تعلق ساتي هغه راځي او په بل باندې حمله کوي په بل مسلک په عالم باندې حمله کوي د هغه په کور باندې حمله کوي د هغه په جومات باندې حمله کوي په هغه باندې حمله کوي د خپل مسلک د کسانو سره د خپل مسلک د عامو کسانو سره. نو هغه عالم سره به هم نور خلک به دغه فالوورز هم به هم وي د هغه مسلک سره تعلق خلک به هم وي چې د هغه مسلک د عالم دفاع به کوي او د دغې د وجې نه به یو جنگ شروع کېږي یو دشمنیانې به شروع کېږي د عوامو په منځ کې په خپل منځ کې به دشمنیانې شروع کېږي او وینې به تویېږي. اوس به ځینې خلک وایي چې تا ته څه مسله ده. ما ته مسله د امن ده. زه امن غواړم زه خوشحالي غواړم. ما ته مسله د امن ده چې زه غواړم چې په خیبر پښتونخوا کې بلکې په هر ځای کې دې امن وي او د دغې د وجې نه به امن خرابېږي. د عوامو په خپل منځ کې به دشمنیانې سیوا کېږي د عوامو په خپل منځ کې به جنګ جګړې سیوا کېږي د یو مسلک د بل مسلک سره به جنگ وي د یو مسلک کس به د بل مسلک سره دشمنی وي. همدغه امن به خرابېږي دغه دشمنیانې به سیوا کېږي. موږ پښتنو له دوه څیزونو ډېر زیات نقصان ورکړی دی. یو مسلک پرستی او بل سیاست چې په سیاست کې هم موږ تر دې حده پورې رسو چې نه موږ ته حق کاري نه موږ ته غلط ښکاري بلکې چې زمونږ لیډر څه کوي چې زمونږ مشر څه کوي موږ هغې ته ښه وایو او د بل لیډر چې څه کوي که هغه ښه کار هم کوي موږ هغه ته بد وایو. او همدغه شانته مسلک هم دی چې زما د مسلک عالم به صحیح وي او د بل د مسلک عالم به صحیح نه وي هغې ته موږ غلطه وایو. کله چې روژه راشي زموږ ټوله روژه په دې کې وځي چې یو عالم وایي 8 رکعاته تراویح دي بل وایي نه 20 رکعاته تراویح دي بل وایي اوس پکې دا راوتي چې وایي چې تراویح هډوشته دی. نه زمونږ ټول عمر په دغه کلم چې روژه راغلی ده دغه روژه زمونږ په دې جنګونو کې تېره شوې ده چې 8 رکعاته تراویح دي څوک وایي 20 رکعاته تراویح دي څوک وایي تراویح هډوشته دی. نه پکار ده چې زمونږ دغه علما په خپل منځ کې کښېني او خپل دلیل پیش کړي د یو مسلې باندې چې د چا دلیل مضبوط وي هغه به د عوامو ته هم پته ولګي او هر چا ته به پته ولګي چې څوک په حق دي او څوک په ناحق دي. دلته زه خپل اعلی حکامو ته هم دغه اپیل کوم هغوی ته هم دغه درخواست کوم چې په د دې د روکتام دپاره هغوی اقدامات وکړي. دا چې کوم مسایل روان دي نن سبا چې څوک وایي تراویح شته دی او څوک وایي تراویح نشته دی او دغه څه خبرې روانې دي پکار ده چې په دې باندې زموږ اعلی حکام هم اکشن واخلي او هغوی د دې د حل لپاره کوشش وکړي د دې خبرو څخه حل راوباسي چې هسې نه د دې نه یو جنګ جوړ شي هسې نه چې د دې نه بیا
زمونږ په خپل منځ کې هغه دشمنیانې جوړې شي چې هغه به زمونږ دپاره او زمونږ د دې معاشرې دپاره او د را روان نسل دپاره د را روان مستقبل دپاره به هغه ډېر زیاتې خطرناکې وي. نو پکار ده چې زمونږ اعلی حکام هم دې سایډ ته توجه ورکړي او د دې لپاره اقدامات وکړي د دې د روکتام دپاره. ډېره مننه کوم د وخت د راکولو. د لوی الله په امان.